یو لاره په هغه 60 لک روپو کې بیا چې پی ټی آی حکومت پې راغی نو پلی شکور دا یو لاره د مس کې چې کوم کړی ده نو دا صرف او صرف پلی شکور په دې 14 کالو کې دلته ده او هغه زموږ د ویلیج کونسل پیسې دي زموږ د خان د دې پیسې دي بل چې وګورئ 12 کالو شو دلته کې وګورئ څوک ته ووایي چې دغه ځای کې یو کار شوی دی د دې ښه مضبوط حکومت دی ښه وزارت دی ورسره ښه مضبوط حکومت دی خو ټک کار به دلته نه کوي دا اوس الیکشن ته وخت لږ شو ډېر کسان روتي دي نوې کسان پکې راځي بیا مدار شروع شوی دی ټرانسفارمر لګولې بلې په هغې باندې لکونه خرچه شوي 20 لک روپۍ او 30 لک روپۍ په هغې خرچه شوي لګولې یو یي او دې صرف مرمتو کې په 15,000 روپۍ په 10,000 روپۍ مرمتو کې دونه غټ بورډ وکړي دې صرف د ټرانسفارمر دپاره وکړي نو په هغې باندې غټ بورډ ولګوي چې دا شکریه ادا کوو چې دا دونه بورډ نو دا خو په 10,000 روپۍ باندې ټرانسفارمر نه کېږي په دې خو 100 لک روپۍ شکریه خو د هغه پکار دی چې چا منظوري کړي چا راغلي چا لګولي د هغه شکریه پکار نو زه تاسو ټولو ته دا خواست کوم چې وګورئ جي خو خدمت کړی دی خو دلته کې څه مسله راغلې ده خو د قومي وطن پارټۍ کارکون ورکر به ولاړي او خدمت په هغه کړي کو د بجلی مسله راغلي کو د اوبو راغلي کو د لارې راغلي کو د کوڅې راغلي کو څه خدمت هم دلته راغلي نو مونږ ورته ولاړ یو قومي وطن پارټۍ کارکون ورکر ورته ولاړي کار هغې کوي اوس ته وښیي جي خیر دی د پی ټي آی والا ملګري هم دي ښه ګرم هم دي ودې ښیي خو دلته کې څه ټک کار شوي د دې یو علم نوم یې دی د پلی شکور یو پی دی ما سره ناست ما هغه ټینډر کته نو ما ورته چې یار بټګرام دپاره خو ته هېڅ هم وانه چول دا ولې دولت پورې پورې کار اچولی شو او بټګرام پکې سم نو هغه ما ته وایي چې یاره زموږ بټګرام کې څوک دي تاسو قومي وطن پارټۍ کې او هغه ان پي کې او دې دغ کې دي نو موږ ورته زموږ نه زیات وټ خو تاسو له خلکو درکړی وي نو قسم په خدای کو روپۍ مې واچوله یو روپۍ مې وانه چوله او نه یو کار وکړو ګینې تاسو ته به ښکاري که نه کوم یو کار یې کړي یو سړی دی وښیي چې دا کار نن سبا ورسره وزارت دي هر څه کولی شي خو نه کوي دلته جي ابو له دلته کې د اوبو میټینګ نو موږ ولا ټول مشران په پکې ناستو د اوبو میټینګ نو هغې دپاره د بند دپاره د ټول زمینداران راغونډ شوي نو موږ ته وایي چې شاول د پیسې راغونډې کړې موږ ورته څه دپاره وي شاول پې کوو چې د بند کې کار وکړو نو موږ ورته چې دا خو ټول عمر سکندر خان ته موږ ویلي موږ یې شاول راکړی دی موږ یې شاول او کسان راکړي دا ولې ټولې موږ د هغې راکړي دي او موږ کړي دي نو دا تاسو ورشئ د وزیر ته مو ووایه د ایم پي ای ته ووایه چې موږ له د شاول دپاره څه راکړې قسم دی که یو قسم دونه و چې راغلی پې شاول راوستي او قومي کار دی د اوبو دا د هغې کار دی هغې سره فنډونه یار دی کې لګیا دي خو دلته دې خواړو د میرنیز مور سلوک مونږ سره کېږي او نو هغه به جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او جناب سکندر شیرپو صاحب کړي خو په دې سیند باندې دا سیلابونه وګورئ دا راغلي نو دا ټول خلک یې خراب کړي دا چې بیا پې دې رالل او دې ته راسیډوالونه ښه غټ وکړل دا هغه نه را شروع دي د پورې نو دې خوا هېڅ نقصان هم په دې غټ سیلاب کې مونه دا به هم د دې کارنامه ده چې کار غواړی چې کوم سړی کار کوي او زمونږ د عوامو ته دې ته لږ موقع میلو شي په حکومت کې لږه موقع ورته میلو شوي هر کله چې موقع میلو شوې ده خو سب موقع میلو یا شپږ میاشتې یا کال ټایم دی نو په هغې کې وګورئ چې مونږ دې څه نه دي کړی د دې نیم حکومت عمره کار یې کړی خو په بړتو کې ووایې دلته خلک بړتي شوي دي بړتی ګورئ ګران کار دی نوکرۍ نن سبا ډېر ګران کار دی ځکه چې څوک یې ځان نه خوځوي د نیم پیاګانو نوکرۍ تاسو لیدلې او که دوی له راغلي دي نو دوی هر چا ته خپل حق رسولی کو دوی یو کو یو کو درې نو هغې هر کلي ته ورکړي دي ته رسولی